ازادي چې کومې نو دا یو توفه نه ده، دا یو قرض دی او د دې قرض خلاصول چې کوم دي نو هغه د وطن په بچو باندې پورې دي. د ډېرې بدقسمتۍ نه نن زما په خوره که د ازادۍ خبره کیږي، که د امن خبره کیږي، د هغې په هر ډګر مخنیوی کیږي او ټول عمر په سیاسي شکلونو باندې د هغې مخنیوی شوی دی. زه یو خبره علل اعلان کول غواړم، چونکې زه هم یو سیاسي وګړی یم، خو زه وایم چې اول پاکستان دی، اول دا وطن دی، پس د هغې نه بیا سیاستونه دي او پس د هغې نه بیا نظریې دي او پس د هغې نه بیا بیانیې دي. د افسوس سره نن مونږ که دا ډغرې خورو، مونږ که دا وال خورو، مونږ که دا چغې وو چې یاره امن ولې نشته، ولې نشته، صرف په دې یو وجه باندې نشته چې مونږ سیاست له فوقیت ورکړی دی په دې ملک باندې. نو سیاستدانان چې ځان خلاص نه کړی شو، نو هغه به زمونږ څه حفاظت وکړي، هغه به مونږ څه خلاص کړی شي. زه دا یو سوال کوم، زه دا یو خواست کوم چې اول ځان ثابتول دي او منل دي چې یاره مونږه د دې شین بیرغ، د دې شنې جنډې د لاندې ازادي اخیستې ده، دا قرض اول مونږ ادا کو، د دې ملک فرض مونږ ادا کو، د هغې نه پس بیا کو مونږ چېرته مطالبه کو د ادارو نه کو، د محکمو نه کو، د فوج نه کو، د ایوانونو نه کو، نو زمونږ به کم از کم اخله را جوړېږي. نن د ډېرې بدقسمتۍ نه مطالبې خو مونږ ډېرې کوو، څوک وایي شناختي کارډ نه منم او څوک وایي دا نه منم او څوک وایي دا نه منم، خو افسوس چې الیکشن راشي همدغه خلک د ټولو نه اول دوی کاغذ جمع کړي. نو یو خوا وایي زه دا شنه جنډه نه منم، کبر کوم په ملک چې د ایوان د تلو نمبر راشي، د ټولو نه مخکې او پکې دا خلک وي. آیا دا منافقت نه دی؟ د دې منافقت پیژندګلي کول دي. هر سیاسي وګړي لکه په هره پارټۍ کې دی د ازادۍ قرض پیژندل دي چې په مونږ یو قرض پورې دی، دې ملک له مونږ کړي څه دي. ملک خو مونږ له ډېر څه وکړه، خو د سیاسي بیانیو په وجه باندې په هر ډګر مونږ صرف دا ویلي دي چې دې ملک مونږ مړه کړو، دې ملک مونږ سړي کړي وو، دې ملک نن مونږ په دې خاوره باندې ودرولي وو چې مونږ کولو خبرې کولی شو. په کم ملک کې څوک دومره کولو خبرې کولی شي لکه په دې وطن باندې چې کولی شو. بار ملکونو ته خلک دې دپاره لاړ شوي، هلته په قطار ولاړي خلک، هلته وایي ګن خلک بې ځایه نه غورځوي، هلته په اوور سپیډینګ باندې دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی. دلته خو بې ادبي د معافي قانون لاول ما بیړه چپه کړو، بیا ورسره دی ټولو بیړه چپه کړو. د چا په ډاډ؟ د سیاست په ډاډ، د سیاستدان په ډاډ. ځکه نن د منشیاتو کاروبار کوم، د سیاست په زوری کوم. ځکه نن اجرت کوم، د سیاست په زوری کوم. ځکه نن ډاکې شوکې کوم، د سیاست په زوری کوم. زما سکول سیاسي دی، زما اسپتال سیاسي دی، زما تاڼه سیاسي ده، زما خچره سیاسي دي، زما سړک سیاسي دی، زما چوکونه سیاسي دي، زما مقبره سیاسي ده، زما جومات سیاسي دی. نو څنګه به پکې زه د ازادۍ ناره پورته کړم؟ د یوې پارټۍ د ازادۍ د خپل طرز ناره ده، د بلې پارټۍ د خپل طرز ناره ده، د بلې پارټۍ د خپل طرز ناره ده. وال کو خوري همداسې دله غریبۍ خوري، کمري همداسې دله غریب مري. ځان پیژندل دي، د هغې نه پس بیا قام پیژندل دي. مونږ به د دې وطن هغه قرض صرف هله ادا کولی شو چې مونږ خپل ځانونه د پاکستان په شکل پیژندل. بار ملک ته لاړ شو، بیا برید ته ووایي زه پاکستاني یم، چې دلته راشي وایي بار ملک ما ته حقیر نظر کیږي. په بار ملک به ما ته ځکه حقیر نظر کیږي چې هلته زه دله لاړ شم، زه به هلته صرف سوالونه کوم. ولې؟ چې دلته سیاستدان زما نه سوالګرې جوړ کړی دی. ترانسفارمر چې زما خرابېږي، زه به ډایرکټ ځم وروره د ایس ډي او په ځای د ایم پي ای په اجرا. که ما ته څوک غلط لاس راواچي، تاڼې ته زه ځم، شوکه ډاکه وشي تاڼې ته زه ځم، اول به زه خان میلاوم. زه دله شم که نه شم، پاکستان دا شناختي کارډ زما شناخت دومره کمزوري شو. زه دې ټولو ته وایم په دې ازادۍ، په دې موقع ازادي دا ده ځان پیژندل دي، په پارټو هم ځان پیژندل دي، په ریاست هم ځان پیژندل دي. ریاست چې دی زما محافظ دی، که زما حفاظت نشي کولی زه به په زور هم کولی شم، خو چې زه تسلیم کم. نن موږ دا چغې وایو ریاست ما تسلیموي نه، وایي پښتون تسلیموي نه. کمبخته تی خو تسلیم کړی، خو تا کله پاکستان تسلیم کړی دی؟
تا چرته ریاست تسلیم کړی دی تا چرته ادارې تسلیم کړی دي نو راشه بیا ته څه وغواړه چې دله درکړي که نه امن غواړي په بدماشۍ غواړي په نفرت غواړي په تعصب باندې غواړي په دې تعصب باندې امن چا نه دی راوستی صرف بې عزتي منتلې ده زه دا یو سوال کوم د دې میډیا په وساطت باندې د ټولو پاټو مشرانو ته هم کوم د ټولو پاټو ورکرانو ته هم کوم چې ملګرو ځانونه پېژندل دي یو بل باندې د غدارۍ د مهرتوب یا د دې شیزونو لیبل نه دي پورته کول پکار په ما باندې هر سړی ښکاره جاره دا بلیم لګوي وایي ته د فوج سړی زه ورته یم بلکل زه د فوج سړی ځکه چې زه د پاکستان سړی که زما ته یو سړی وایي چې ته د ایجنسو سړی بلکل د ایجنسو سړی یم ولې چې زه د دې پاکستان سړی زه به د دهشتګردۍ خلاف یم زه به د ګوډ او د بیټ طالبان خلاف یم زه به د هر هغه دهشتګردۍ خلاف یم په کوم باندې چې نن زما پښتون ریاست ته ګوته نیسي دا موت را جوړ کړی دي کو موت ورپسې ټوپک را واغېشتو په رب مې د قسم کو په دې خوره باندې زما نه لږم بې ګناه وینه بیا توی شي خو موږ نه د لګان جوړ دي نو موږ به لږ نرتوب مظاهره کوو د خپل حق پیژندګلي به کوو په هر سمت به کوو په هر صورت به کوو نو انشاءالله نه امن چرته تللی دی نه ازادي چرته تللی ده یو اواز د ګلالو بچو له ورکومه چې دا را سره یو اواز وکړي چې پاکستان انشاءالله چې زمونږ دا جذبه وي عمر له پاکستان زنده‌باد وي موږ دا پی کې 62 کې مسلې دي د ډرګ مافیا دي چې هغه هم تاسو لیدل چې پولیس په لاس واچوي سیاسي خلک یې هغوی را خلاصوي او هغوی پسې منډې ترنې وایي ځکه سیاسان پکې ډېر زیات انوال دي د پیسې زور شور دی زمونږ په دې پی کې 62 کې او تحصیل تنګي کې ډرګ مافیا دلته قبضه مافیا هم یو لوی ایشو ده زمونږ د ماشوموالي نه د 78 نه 1978 نه دا لوبه را روانه ده والحمدلله زمونږ د خلکو اوسه پورې چې دا صرف د قانون سهاره غشتې ده او خپل هېڅ قسمه مداخلت دې کې نور نه دی کړی او روان دي کیسونه روان دي خو زما د دې انتظامي نه دا خواست دی چې رقم خلکو دخلونه راوتي دي نو دغه دې والي او دې غریب ولس ته د خپل حق واپس کړي او چې دا زمونږ په دې تحصیل تنګي کې دا انتشار چې یو څو خلک دي او د هغوی مخنیوي دي وکړي او دا زمونږ پی کې 62 پخوا هم ګلي ګلزار وه زمونږ د مشرانو وخت کې او دا بیا هم سمېدی شي خو که موږ لږ کوشش وکړو الحمدلله نو دا به ټیک شي